د 1973 آئین آرټیکل 161 صحیح د دې سب سیکشن 2 د دې وضاحت کوي چې د اوبو چې کوم نو وسیلې هغې او د هغې ته د هغې ګټه میلاو شي. صحیح ده. نو خیبر پښتونخوا ته ولې ګټه نه میلاویږي؟ دا سوال راوچت شه. نو د دې دپاره په 1978 کې اولنی اواز پورته شو د دې حکمرانانو چې موږ ته د خپلو اوبو د آئین د آرټیکل حاصل دی آرټیکل 161 دا یاد ساتئ. پن بجلیګر چې 2 سیزونه دي. ډیم چې ستا کوم ځای کې دی په هغې ته حق نه میلاویږي. صحیح شو. ډېر ښکلی وضاحت یې کړی دی. په هغې کې دا دی چې ډیم هر ځای کې په کوم ځای کې صوبه کې چې پن بجلیګر دی حق د هغې دی. صحیح ده. ډیم کار ځای کې وي. باشا ډیم سره موږ څه کوو؟ ډیم په کوم ځای کې دی؟ کوستان کې دی او د کوستان نه بیا ګلګت ته اوښتی دی. هلته به د امیر بچا ته میلاویږي. پاور هاوس چېرته دی؟ پښتونخوا. یس. غازی برو ته ډیم اوبه د خیبر پښتونخوا دي. بجلیګر په پنجاب کې دی. حق چا ته میلاویږي؟ پنجاب ته. اوس کوم ځای کې دا ماشینري لګېدلې کوم ځای چې د اوبو چې بجلی پیدا کوي دا د بجلیګر نه دی. دا چې کوم ځای کې بس د اوبو نه ده. د اوبو نه ده. صحیح ده. دا یو کنفیوژن زه وایم چې دا د خلکو لرې کړم. صحیح ده. د دې وجې نه خیبر پښتونخوا کې دا بجلیګرې دي. صحیح. ډیمونه چې هر ځای کې دي بېقشکه ډیمونه هم په خیبر پښتونخوا کې دي خو دا څیزونه دي. نو د آئین آرټیکل 161 سب سیکشن 2 د ډېر ښکلی وضاحت کوي چې چېرته بجلیګري هغه له به د دې ګټه ورکوي. صحیح شو. خو د دې ګټه به څه فارموله هم دغه جوړه شوي جوړه کوي. د دې لپاره لومړي ځل کوششونه شروع شو په 24 جنوري 1986 باندې ای جی ان قاضي په مشرۍ کې هغه وخت یو جج پاتې شو دغه په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه. صحیح شو. او دغه په دې باندې وشو چې یاره د اوبو د بجلي میکانیزم پکار دی او طریقه کار پکار دی. نو د دې لپاره دغه کمیټي اول په 1988 کې او بیا په 1990 کې وفاقي کابینې د دې توثیق وکړ چې دا کمیټي ټیک ده. مطلب صحیح ده. او دا کمیټي ولګېدله. قاضي صاحب ډېر ښکلی د دې فارمولې جوړه کړه. هغه د بجلي په 3 شیزونو کې یو یونټ تقسیم کړ. صحیح. یوې وویل چې په دې خرچه څومره راځي. صحیح ده. جوړښت باندې به خامخا لیبر لګېدلی هلته تنخوا به څوک کالي پاور یونټ ته او د هغې به کرایه دغه ته بیله وباسئ. صحیح ده. بیا به د ټرانسمیشن لاین هم څه خرچوي دا چې کم تارونه خواره دي. صحیح شو. بیا به د ریډیسټریبیوشن هم خرچه راځي. ظاهره ده. دا ټول ته وباسئ خرچه. د دې ټولو د خرچو نه پس چې کومه پیسه راځي دې ته ګټه وایي. صحیح. منافع یو یونټ په 10 روپۍ دی. صحیح ده. په دې د پاور هاوس 2.5 روپۍ خرچه راځي. صحیح شو. ورپسې ټرانسمیشن لاین روپۍ 1.5 دا غیر راغلی. بیا د ډیسټریبیوشن روپۍ 1.5 بیر. د دې وجې نه خیبر پښتونخوا چې دې وخت کې کومه بجلي پیدا کوي تقریبا په پاوکم 15 روپۍ باندې د پن بجلیګر یو یونټ دی پر یونټ. دا خرچه پیدا دا خرچه راځي سره د ډیسټریبیوشن چې کور ته رسیږي. ډیسټریبیوشن پورې بیل والا پیسې هم پکې چوي. صحیح شو. د دې وجې نه باقي چې کوم پیسې پاتې شي دا چا دي دا ګټه ده. دا منافع ده. دې وجې نه خیبر پښتونخوا ای جی ان قاضي فارموله کې وایي دا زموږ ډېر خلک کنفیوز کوي او په هغې کې دا وایي چې دا باقي ګټه چې کوم ځای کې بجلي پیدا کېږي دا دغه ده. دا منافع ده. دا ای جی ان قاضي فارموله ده. صحیح شو. د بجلی پیداوار او د هغې ټرانسمیشن لاین د هغې ډیسټریبیوشن دا 3 حصې به ته کټ کړي که نوره څه خرچې پې هم پې ور واچوه او به د ټوله ته کټ کړي او د هغې نه پس چې کومه ګټه ده د باندې خیبر پښتونخوا حق ده. یعنې په 5500 میگاواټ یا په 5600 میگاواټ چې کوم خیبر پښتونخوا بیل دی د دې نه د ډیسټریبیوشن خرچه وبځي او دې باندې به څه راځي سر منافع به راځي. دا څیزونه دا د ای جي قاضي که تاسو کار کوئ دا د ښکول نه دا د ای جي ان قاضي فارموله ده. دا فارموله طی شوله. صحیح شوله. د دې فارمولې په 1991 کې دا اپډیټ شوله. صحیح شوله. سوري اډاپټ شوله او هغې کې دا ویل شو چې بس ټیک ده. په 1991 کې زموږ واټر اکارډ وشو د ټولو صوبو ترمنځ او د وفاق ترمنځ چې د اوبو تقسیمي کار به څنګه یو لاسلیک معاهده وشو. واټر اکارډ ته وایي دا ډېر مشهوره معاهده. په دې کې د خیبر پښتونخوا دا مطالبه ومنلی شوه چې خیبر پښتونخوا ته به د دې ای جی ان قاضي فارمولې تحت 6 اربه روپۍ د کالې میلاویږي. صحیح شوله. سالانه. صحیح شو. اوس دا وګورئ خیبر پښتونخوا زه تاسو یو بل ای جی ان قاضي فارموله که بیا تاسو ته لږ مختصر وایم نو په یو فلو کې به ای جی ان قاضي صاحب
ایجن قاضي کمیټه ولګېدله او هغې خپله یو فارموله جوړه کړه په 1990 کې او هغه لومبې سی سی آی او بیا د هغې نه پس وفاقي کابینې اډاپټ کړه. وفاقي کابینې چې اډاپټ کړله هغې منظوري ورکړله او په دې باندې د واټر ریکارډ چې کوم د ټولو صوبو د وفاق ترمنځ معاهده وشوه د اوبو د تقسیم کار په حواله په هغې کې دا معاهده وشوه چې 6 اربه روپۍ به خیبر پښتونخوا ته د سالانه د خیبر پښتونخوا چې څومره بجلي پیدا کوي دا به د هغې ګټه منافع به ملاوي. دا ایجن قاضي فارمولا په 1991 کې اډاپټ شو. خیبر پښتونخوا ته ګټه د 1992 نه شروع شوله. اوس ایجن قاضي فارمولې سی سی آی وفاقي کابینې صحیح په 1993 کې بیا وفاقي کابینې په 1997 کې بیا سی سی آی په 1998 کې بیا سی سی آی په 2016 کې بیا سی سی آی په 2017 کې بیا سی سی آی په 2018 کې بیا سی سی آی په 2019 کې بیا سی سی آی په 2020 کې بیا سی سی آی کونسل اف کامن انټرست د معاهدې توثیق وکړي او دا ټیک ده. دا خبره ټیک ده. دا ټیک ده. صحیح ده. اوس پورې خلک وایي چې دا ټیک ده لکه دې کې چا اعتراض پین دا غیر متنازع ده. غیر متنازع ده.